إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله كريم منان ذو الجلال والإكرام. مؤمنان و مسلمانان ورونو آغا عظیمه و مبارک میش کمی چی منگو تاسو دلوی اللہ پا مدد سرا د مبارک روجی پا افتتاح سرا شروع کرا. آغا میش نن دریمی برخی او دریمی لسیزی تا ورننوتی دا او عن قریب د وداع او د شوټۍ په حالت کې دا د هغه انسانانو په حال ډیر افسوس دی چې قدر یې نه دی پیژندلی او هغه مؤمنانو ته ډیره مبارکباد او خوشخبري ده د الله او د هغه د رسول له طرفه چې د دې مبارکې میاشتې قدر او شان چا وپېژندو او د الله بندګي پکې وکړه. صیام او قیام د دې میاشتې وکړو. لوی الله به مخکینی او رستنی ګناهونه ټول الله ورته معاف کړي. ما تقدم من ذنبه مخکینی څه مراد د ده ګناهونه شوي دي الله به ټول ورته معاف کړي. لوی انعام دی، لوی نعمت دی، لوی اعزاز دی او لوی اکرام دی. مؤمنانو مسلمانانو ورونو او د دې میاشتې هغه لس آخرنۍ کمې چې په دې میاشت کې ډېرې امتیازي شپې او ورځې دي او سلفو به د دې لسو ډېر خیال ساتلو، بلکې زموږ خواږه نبي
محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک با پدې لس شپو کې احیا لیلته وشد مئزره وایقظ اهله درې کارونه به د الله نبی کول شپه به یې د الله په بندګۍ ژوندۍ ساتله او ملا به یې وتړله د خپل اهل او عیال د قربت نه یاد د الله بندګۍ لپاره او ایقظ اهله بچی او اهل و عیال هغوی به یې بیدار کړ د الله بندګۍ لپاره د یو الله عبادت لپاره دی وجنا مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا لسې آخر شپې دا ډېر قیمت بها شپې دي د دنیا په ټولو شپو کې د کال په ټولو شپو کې بهترینې او افضلې په شپو کې دا دي او بهترینې او افضلې په ورځو کې د ذوالحجې اولنې لسې مبارکې ورځې دي دې وجې نه مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا غنیمت ګڼل پکار دي خپل هم پکې اعمال کول او اهل و عیال بچي هم هغوی ته ترغیب ورکول هغوی هم بیدارول د یو الله بندګۍ لپاره او د الله سره د تعلق او د رابطې جوړولو لپاره او لباس التقوا د جوړولو لپاره په دې میاشت کې د تقوا لباسونه درزیان ګڼدي یو زما ستا درزي او ټیلر دی یو د تقوا بل لباس دی چې هغه په کلک همت او په کلک عزم او په مضبوط اخلاص او د مینې تابعدارۍ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دا درزي دی درزي څوک دی ایمان دی درزی او ټیلر څوک دی اخلاص دی درزی او ټیلر څوک دی اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی درزی څوک دی صیام دی روژه ده قیام دی الله ته ودرېدل دي درزی څوک دی الله ته عاجزي کول دي الله ته په خشوع او د مینې نه ډک پیغام د عبادت لیږل دي الله ته د ایرې نه ډک پیغام او پلوشي او رڼاګانې د ایمان الله طرف ته لیږل دي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع برخیږي ستا د ایمان پلوشي د ایمان تړانګې او رڼاګانې دي عرش ته رسیږي د عرش مالک جناب ته رسیږي خو لیکن چې اخلاص او د الله نبی تابعداري ورسره ملاو کړي او په ژوند ډېر اعتماد مه کوه د دنیا هر موجود شی د ګارنټۍ ټیم او ډیوریشن لري خو لیکن ستا زندګي د ګارنټۍ ټیم نه لري نه د منټ لري او نه د سکند لري اعتماد ورباندې مه کوه ژوند وفادار نه دی جفا کوي خو لیکن ته پکې د وفا او د ایمان پیغامونه پرېږده انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا زما استا رب کریم ویلی دی بهترین شی ستا په زندګۍ کې بهترین جیدات څه دی
بهترین پراپرتی به ستا د زندګۍ څه زما او ستا رب ویلی دي چې والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. د امید ځای دی، داسې جایداد دی الله وی امید به دې ورپورې تړلی کیدی شي زما رب رباندې رحم وکړي لعل الله یرحمني لعل الله یغفرني کیدی شي الله مې وبخي. امید دی چې الله رباندې د رحم څادر را وغوړوي، امید دی چې رب د تقوا لباس راواغوندي، امید دی چې د جنت دروازې کلاو ساتلی او راته ووایي چې ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون بما اسلفتم فی الایام الخالیه. امید دی چې د اور نه مې بچ کړي الله. مؤمنانو د امیدونو میاشت ده، د ښایسته امیدونو میاشت ده، ښایسته د اورونه د ازادۍ میاشت ده. په دې میاشت کې او په دې لسو شپو کې یا ټوله میاشت کې یوه شپه الله ډېره د اعزاز لګولې ده، ډیره ناشنا د اکرام او ډیره عظیمه تمغی اعزاز د عرش مالک زمونږ رب په هغې کې رالیږلې ده چې هغې ته لیلة القدر وی. قدر وی عزت ته، قدر وی اندازې لګولو ته. داسې شپه ده ان فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین. د ټول کال شیډول ملائکو ته ملاویږي، د ټول کار کارکردګي چې کومه کیدو والا ده او چې کومه نافذ العمل والا ده او چې کومه واقع کیدو والا ده ملائکو ته د الله له طرفه ملاویږي. یو خی تقدیر کې لیکلي هلته چې دا به کیږي، هغه تقدیر محقق او یقیني. او بل دا دی چې کله د میدان عمل ته یې راکوزوي نو د لیلة القدر شپه کې ملائکو ته ملاویږي چې دې کال کې به دا کیږي او دا به نه کیږي، دا فلانې به د سرزمین د ځمکې نه د ځمکې تل او خېټې ته به رواني او فلانې به د دنیا ته سترګې راوړئ او فلانې به د دنیا نه سترګې پټوي. ایمان ولو لیلة القدر شپه عظیم شپه ده، ډېر لوی امتیازات الله ورکړي. قرآن پکې الله را لېږلی انا انزلناه فی لیلة القدر. د شرف کتاب، د ایمان کتاب، د نجات او د مینې کتاب او زړه ته د رڼا نه ایستلو کتاب او الله سره د رابطې او مینې جوړولو کتاب او د زندګۍ یو لوی هادي او ګایډر او لارښود کتاب زمونږ د رب کریم په دې شپه کې رالیږلی. مؤمنانو دارنګه په دې شپه کې لیلة القدر خیر من الف شهر. بندگی د زرو میاشتو د بندګۍ نه عظیمه ده. او علما لیکي 83 کال او 4 میاشتې جوړیږي. د دې میاشت د دې یوې شپې عبادت چې دې وکړو لکه 83 کال او 4 میاشتې ته لګې تلاوتونه کې، لګې سجدي الله ته لګې دعاګانې الله ته کې او د لیلة القدر دعا کې چې کومه حدیث کې راغلي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. دا د دې شپو دعا ده
او 83 کال او 4 میاشتې داسې ده لکه ته دا دعا ویلګې نور امتونو ته الله عمرونه ډېر ورکړي وو نو بندګیانې به یې ډېرې کولې او دې امت ته الله عمرونه لږ ورکړه خداسې مواسم الخیر د خیر داسې موسمونه او داسې شپې او داسې ورځې او داسې زمانونه او مکانونه الله ورکړو چې په لږ وخت سره او په لږ ټیم سره د کلونو او د کلونو د عبادتونو اجر او ثواب رب د عرش کریم رب د عرش عظیم رب د عرش مجید ورکوي مؤمنانو دې نه به د خوشحالۍ غټه خبره چرته دې وجې نه لیلة القدر شپې په دې لسو کې دي غالب ګمان دا دی او الله نبي فرمایلي التمسوها فی العشر الاواخر دا لشپې په دې لسو آخري شپو د رمضان کې دا ولټوئ التماس وکئ او منا ژوندۍ کې په عبادت او بندګۍ د الله او بې لسو کې خصوصا د الله نبي فرمایلی دي فی تاسعة تبقى فی سابعة تبقى فی خامسة تبقى په لسو فی سابعة تبقى درویشتمه کې وګورئ فی خامسة تبقى پنځشتمه کې وګورئ فی تاسعة تبقى یوشتمه کې وګورئ نور روایاتو کې دي فی الاوتار په تا خوشبو کې وګوره تا په جفتو پسې مه ګرځه ټولې ژوندۍ کا رب نه امید دی چې د دې شپې لوی اعزاز او لوی فضیلت باندې د رب العالمین مشرف کی او دعا کوا الله مرګې راپسې مه راوله تر څو چې مې لږ شپې د رمضان آخري ستا په بندګۍ نه یې ژوندې کړي الله ته دعا کوا دومره قیمت بها ده دې وجې نه مؤمنانو مسلمانانو او د سلامتیا شپه ده تنزل الملائکة والروح فیها بشمار ملائکه بر آسمان نه راکوزیږي او په دې ملائکو کې الروح جبریل هم را روان دی او دې شپه کې راکوزیږي او سلام هیا دا شپه د سلامتیا ده سلامتیا ده د هر شر نه د هر شر نه دی الله بچ کوي د سلامتیا شپه ده ځکه چې ډېره بندګي پکې کېږي الله امن و امان درکوي د سلامتیا شپه ده ډېرې ملائکې پکې راکوزیږي شیطانانو ډیوي هغه بلې نه بلکې مړي ځکه ډېرې ملائکې الله فرمایي په دې شپه کې راکوزیږي او شیخ عثیمین رحمه الله هغه فرمایي د سلامتیا شپه ده یسلمها من آثامها وعقابها ډېر خلک به په دې شپه کې د ګناهونو نه بچ کېږي ځکه د الله بندګي کوي او دی وجنا لکثرت من یسلمها من الآثام وعقوباتها ځکه ډېر خلک د ګناهونو نه پکې بچ کېږي او د عذابونو نه پکې بچ کېږي دی وجنا الله شپې ته د سلام عنوان ورکړی دی سلام ځینې مفسرین علما وایي سلفنا آثار نقل دي چې ملائکې په مؤمنانو باندې سلامونه اچوي په دې شپه کې څومره عظیمه شپه ده زما او ستا په حال به بیا ډېر افسوسي او زما او ستا په حال به ډېر افسوس نه افسوسونه یي هزار بار به افسوسي چې شپه رانه غفلت کې تېره شي شپه رانه په لهو لعب کې تېره شي شپه رانه په خوبونو باندې تېره شي شپه رانه په تماشو او دیدار او د بیټکونو
کټونو ګرمولو باندې تېره شي او خپله درنه او پردی سپکه ویلو باندې تېره شي. دې وجې نه مؤمنانو ابتدا د دې شپې د مر پرېوتو نه شروع کېږي. کله چې مر پرېوتو بس دې ځینې لیلة القدر شروع دی او کله چې صبح صادق راوختو حتی مطلع الفجر د صبح صادق پورې دا ټیم دی. که ټوله نشئ ژوندي کولی مؤمنه نیمه حصه وکړه، 3 ګنټې وکړه، 5 ګنټې وکړه، چې څومره دې وکړو زما رب نه امید دی چې لباس د ایمان او د تقوا او د لیلة القدر به الله درته نصیب کړي. اعمال پکې څه دي؟ منځونه کوه، تلاوت د قرآن کوه، درس ته کښېنه، د قرآن درسونه وایه، مطالعه کوه، ذکرونه کوه، دعاګانې کوه، خپل زاړه فعلونه د معاصي او زهریله راواړوه، ذهن کې ریپیټ که او راواړوه او تکرار که او الله ته یې پیش که. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. دعا ورسره ملګري کا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. زمن رب دا ليلة القدر شپه یو ټیم کې زمون نبی ته ښکاره کړې وه، خو چې بهر راووتو صحابو منځ کې څه مشاجره او خبرې اترې راغلې وې، نو الله نبی وفرمایل نسیتها رانه ایره شوه او الله یې تعیین کولی شي چې وښیي چې دا فلانې شپه ده، خو چې الله یې نه معلوموي درته او وجه دا ده چې په ته کوشش او اجتهاد او د الله بندګۍ کې وکړي او ډېره بندګي وکړي د الله او لکثرت الاجتهاد فيها چې ډېر عبادت او بندګي وکړي الله یې ښکاره کولی شي. دې وجې نه الله پټه کړې ده او کوم شی چې په ډېر جد جهد باندې انسان حاصل کی هغه ورته ډېر قیمتي ښکاري او هله به جد جهد کوي چې دته پته وي چې دا څه چې راته میلاویږي ډېر قیمتي لال او جوهر دی، ډېر قیمتي کاڼی او مرغلله ده. زه پسې لامبو وهم چې لامبو پسې وهي، چا ویلي چې په لاس به در نشي او خامخا به په لاس درځي، خو لیکن ته لامبو وهه پسې کوشش کوه او دارنګه د دې شپې په متعلق دام دی مؤمنانو مسلمانانو ورونو ځینې خلک وایي چې علامې څه دي، نښې څه دي. ځینې خلکو ځان نه څه علامې ډېرې بیانې کړي، خو صرف دا یوه علامه ده چې د هغې سبا ورځ به ډېره روښانه سحر کې مر به روښانه او د هغې شعاوې او تړانګې به ورپورې نه لکه سپوږمۍ چې راوخیږي، شعاوې ورپورې نه او مر به هم په دې انداز او شکل سره د هغې په سحر کې طلوع کوي او نور څه علامې چې خلک بیانوي، ونې به داسې او فلانې به داسې. دا د خلکو قیل و قال دی. موږ به هغه خبره کوو چې زموږ رب ویلی دي او موږ به هغه خبره کوو چې زموږ خواږه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. دې وجې نه مؤمنه ټولې شپې د زندګۍ د لیلة القدر دي.
ستا د زندګۍ هره شپه د لیلة القدر ده، خو که ما او تا د هغې قدر وپېژندو. که د لیلة القدر قدر ونه پېژنې هغه هم درته قدر نه جوړېږي. هره شپه د زندګۍ مؤمنه او دا د قدر شپه ده، او دې وجې نه د دې شان او مرتبه وپېژنه، درنه هسې لاړه نشي، مس نشي در سره درنه. او که د دې ادیرو او قبرونو والا اوس ورته چانس ملاو کی او الله ورته وي دنیا ته واپس کول غواړم، ستاسو څه امید دی او څه کول غواړئ؟ دوی به دا وایي چې ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. الله اس نه غواړو نیک اعمالو چانس راکا، لولا اخرتني الى اجل قریب فاصدق واكن من الصالحين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. دی وجنه مؤمنانو مسلمانانو الله هغه انسانانو ته توفیق ورکوي چې هغوی کې اخلاص وي، هغه انسانانو ته توفیق او مؤمنانو ته ورکوي الله چې د نورو اعمالو سره یې ربط او تعلق برابري، د مونځ او دس سره، خپلو خپلوان سره د تعلق، د والدینو اکرام سره، او د زړونو نه کینه او حسد، دا کینه او حسد کوم چې غر او لوی پهاړونه موږ زړونو کې ودرولي دي، دا د کینې او حسد دا غرونه ختم کا. دا خو د الله نعمت دی، چاله لږ ورکوي چاله ډېر، څوک زورور کی څوک کمزور ہے، څوک مالدار کی څوک فقیر، او څوک امیر کی څوک گدا، څوک بادشاہ کی او څوک ملنګ کی، ټول د الله امتحانونه دي. او اکثره دا حسدونه کینی د اندې وجې نه راځي. هلکه کور یې جوړ کړو، هلکه ګاډی یې واخیستو، هلکه ښکلی لباس یې واغوستو، هلکه فلانې یې وکړو، نو ستا څه کار دی؟ نحن قسمنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله وی معیشت تقسیمات زما کار دی، مخه پکېږه مسلمان باندې، حسد پر سره مه کوه چې ولې دومره نعمت او تمغۍ اکرام او اعزاز ورته میلاو شو، بلکې دعا ورته کوه الله چې ثبات او ثابت قدمي ورکړي. د مؤمن خوی دی، مؤمن د مؤمن نه د نعمت د زوال هلې ځلې کوشش نه کوي. او دا مې دې وجې نه وویلې چې همیش لپاره زړونه سینې صفا مؤمنانو ته به پرېږدي، او بالخصوص بالاخص په دې شپو کې کومې چې د برکت شپې دي، چا در سره تیرې و زیاتې کړې، عفو ورته وکړه، بخښنه ورته وکړه، لعل الله يرحمک ويغفرک، کیدای شي چې الله ستا د هغې په وجه باندې وبخي. زړونه صفا کول مؤمنانو مسلمانانو، حقد او حسد او کینه او بغض د زړونه ایستل، او دا د برکت شپې دي د رمضان د تربیتنامو او وصیتنامو نه یوه لویه وصیتنامه دا ده. تر زوی دی ورانې ورسره راشه څه به ورانې و، عفوه مې ده درته، په دې څټ مې خفه کېده، زه عاجز یم خاوره یم هېڅ نه یمه، زما ورورې در سره مې تېرې زیاتې کړې، عفوه غواړم، عفوه راته وکړه. د مؤمن شان او مشن دای دی. دی وجې نه کله چې انسان زړه کې صفایي راشي، الله توفیق د اماناتو د اعمالو صالحه ورکوي. الله رب العالمین
د هغه امتیازي شپو ورځو هغې راګیرول د هغې توفیق ورکوي. الله موږ ته ټولو مؤمنانو ته توفیق ورکړي. الله هغه اعمال، هغه وینا، هغه کردار، هغه گفتار، هغه رفتار الله زموږ نه صادر کړي، موږ نه ټولو مؤمنانو نه. ربا چې ته ورباندې راضي کېږي الله هغه څه صادر کړي موږ نه چې زموږ قبرونه زموږ د قبرونو نه د جنت باغچې جوړوي الله رب العالمین. کوم مؤمنانو چې دلته حاضري کړې ده او نور مؤمنان الله د ټولو دینی او دنیوي انفرادي او اجتماعي کورني او بارني بدني او مالی ټول مشکلات الله آسانه کړي. الله رحمتونه وره مؤمنانو باندې. الله د برکاتو رحمتونو میاشت ده. الله مؤمنان غمونو مصیبتونو کې الله مؤمنان په وینو کې لطفیت دي. الله خصوصا د غزې مؤمنان مسلمانان الله هغوی هلته په وینو کې لطفیت دي. زمونږ د زړونو نه د وینو څاڅکي بهیږي الله د هغوی د غم او مصیبت په وجه موږ هم پرې ډېر خفه یو. الله رب العالمین دعا درته کوو الله نورم هېڅ د لاسه نه کېږي. الله خصوصي مدد وکړي الله الله حفاظت د جان و مال و اولاد وکړي الله رب العالمین. روجماتي ورته په بمونو او په وینو باندې وکړه الله په کجورو او په اوبو یې روجې ماتې نه کړې په وینو یې ماتې کړې الله زما ربا ته خو القوي المتین ته خو القوي العزیز تا خو د فرعون او د عاد او د ثمود پشان خلق چپا کړي دي گزار کړي دي الله دغه ګنده بوټې د ځمکې سر نه ختم که الله کوم چې زهریله بوټی دی او د مؤمنانو ټولنه او معاشره او امت مسلمه دپاره زهریله بوټی دی اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم مزق ديارهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الله زمونږ او د ټولو مؤمنانو روجې قبول کړي الله. عام مؤمنان څومره درغلي دي او ادیرو کې دي الله قبرونو والا دي مؤمنان مؤمنات بیبیانې نارینه او زنانه عام چې څومره درغلي خصوصا دې علاقې نه الله ټولو قبرونه جنت باغچه جوړه کړي. دلته یو ملګری ناست دی والد صاحب مې وفات دی هغه والد ته دعا وکړي الله د ټولو مؤمنانو سره ورباندې